الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مخکې آیتونو کې الله رب العزت د انفاق ذکر او بیان کړو چې دغه دین څومره شعبې دي، خصوصا جهاد داسې چلیږي نو په خرچې او په انفاق سره چلیږي. مطلب چې خلک خرچه کوي نو دا جهاد چې دا په خرچې سره کېږي، بغیر د خرچې نه کېږي. او دا جهاد یو داسې عمل دی چې دغه پوره کوم دین دی او اسلام دی او اسلامي ملکونه دي، دوی لپاره دغه یو داسې حیثیت لري د جهاد عمل لکه خردار تار کسې چې دغه ټول په دې سره امن کې وي او بعضې نه کوم څه هم حمله کوي نو هغه همدغه تار د وجې نه بندېږي او نشي راتللی. مطلب چې کله هم دا مجاهدین ژوندي وي نو دوی به د اسلامي کوم یادګارونه دي لکه جوماتونه، مدرسې، مرکزونه او همدارنګې مؤمنان خلک، مسلمانان ښځې، د دغو عزتونه د هر څه به برقرار وي. چې کله هم مجاهدین نه وي او جهاد نه وي دا بیا هر څه به بې عزته کېږي. مطلب بیا به د دین او همدارنګې د دین خلکو بیا به عزت پاتې نشي، نه پاتې کېږي. نن آیتونو کې ذکر کوي چې قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. مخکې خبر روانه وه د خرچې والا، نو د ځای کې د آیات کې فرمایي وایي ټیک دی یو سړی خرچه کوي خو دا خرچه چې کله وکړي مطلب چا د صدقه پیسې یا جهاد ته یو کس نه ته ورته کپړې بوټان یا پیسې خرچه ورته ورکړه خو بعد کې بیا ورپسې احسانات او همدارنګې ضررونه تکلیفونه دا به نه ورپسې کوي. بس بیا دې نه دا بهتره خبره ده چې یو ښه خبره وکړي چا ته او همدارنګې مغفرت وکړي چا ته، دا بیا بهتره ده دې خبرې نه چې ته صدقه وکړي چا ته خرچه وکړي یا زکات ته ورکړي یا صدقه ته ورکړه او بیا بعد کې ورپسې خبرې کوي چې یاره ما په دې باندې احسانات کړي دي، داسې مو کړي دي، دا مو کړي دي. نو دا خبر نه بیا بهتره خبره دی چې بیا نه ورکول، دا بهتره دي. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. خستا خبره یا خستا وینا و مغفرة همدارنګې بخښنه خیر من صدقة دا بهتره دی د صدقې کولو نه. خو داسې صدقه چې یتبعها اذى ورپسې وي هغه پسې بیا بعد کې ضررونه او تکلیفونه. والله غنی حلیم. دا الله تعالی صبرناک دی او بې پروا ذات دی. ګوره که څوک هم دین باندې خرچه کوي یا دین کار کوي یا نه کوي نو الله تعالی هېچاته هم پروا نشته دی، بې پروا ذات دی، غني ذات دی، همدارنګې صبرناک هم دی. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای او خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی مؤمنین خلک یو، تاسو مه بدلوه مه خرابو صدقې خپلې بالمن والاذى په ضرر سره او همدارنګې په بدنې او تنګولو سره. یاره چاته د صدقه ورکړې دی او تنګوي یا زکات ورکړی دی، د زکات مقابلې کې پیدا اخلی کلونه ورباندې کوي نو دغه شی منع دی، دا به نه کوي. کالذي ينفق ماله رئاء الناس. د هغه شان په شان دی چې هغه کله خرچه وکړي بیا ځان خلکو ته ښیي ریا دپاره. ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر. ایمان نه وي په الله تعالی او په ورځې اخرت باندې. ګوره حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ګوره قیامت ورځ به یو اعلان کوونکی دا اعلان به وکړي چې چا هم الله تعالی نه سوا بل چا دپاره عمل کړی دی نو لاړ شي هغه نه خپله بدله وغواړي. مطلب چې دنیا کې عمل کړی خو ریا دپاره یې کړی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا شرک چې دا په دوه قسمو باندې یو شرک اصغر دی او یو شرک اصغر دی، یعنی یو لوی شرک او بل وړوکی شرک. لوی شرک دا دی چې الله تعالی سره څوک په صفاتو او ذات کې شریک کړي. شرک اصغر دی ویلی شي چې چا دپاره عمل کوي نو عمل او د الله تعالی دپاره نه وي، اصل کې عمل خلکو خیانو دپاره وي، ریا دپاره وي، نو دغه ریا ته شرک ویلی شوی دی، وړوکی شرک. نو الله تعالی به فرمایي ولاړ شو هغه څه نه چې چا دپاره عمل کړی وي هغه نه خپل عمل بدله وغواړو. بل حدیث کې راځي
شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى دا خبره کوي بما نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې چا المنځ وکړ د ځان خیانې دپاره یا یې روژه ونستله د ځان خیانې دپاره خلکو ته ځان وښیي ریا دپاره یا یې صدقه وکړه خو خلکو ته د ځان خیانې دپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد اشرکه یقینا دې شرک وکړه شرک عمل کوي نو خالص الله تعالی رضا دپاره یې کوه بل حدیث کې محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کړي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه ټول زیات امت باندې ویریږم د دې خبرې نه خبره دا دی چې ګوره دوی به بیا شرک اصغر کې مبتلا شي یعنې وړوکي شرک کې چا تپوس وکړي وی یا رسول الله دا وړوکی شرک څه شی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلو وی یاره خلک به عمل کوي خو دې دپاره وکړي چې خلکو ته ځان وښیي ریا دپاره کوي بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي ویرا قیامت ورځ به څو خلک راوغوښته شي تپوس ونه وشي شهید به راوغوښتلی شي تپوس وشي یا چا دپاره عمل کړی دی یا الله تعالی دپاره مو کړی دی او همدارنګې قریب هم راوغوښتلی شي یو عالم به هم راوغوښتلی شي دغو ټولو نه به تپوس وشي تاسو چا دپاره عملونه کړي وو یا الله مو تا دپاره کړي دي نو الله تعالی به ورته وفرمایي وی تاسو دنیا کې دا انیت و سره متا خلک وي چې تکړه خلک دي نیک عمل کوونکي خلک دي وی څو تاسو ته دنیا کې خپل نامه میلاو شوي دي او دوی به جهنم طرف ته وځي جهنم کې به واچوي نو مطلب د دغو احادیثو ټولو دا شول چې کله کله هم عمل کوي نو خالص د الله تعالی رضا دپاره وي خلکو ته خیانت دپاره به نه وي کالذي دا شان په شان دی هغه کس په شان دی ينفق ماله رئاء الناس څنګه مال خرچ کوي د الله تعالی په لاره کې او خلکو ته ځان وښیي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ایمان نه لري په الله تعالی او په ورځې آخرت باندې نو حدیث او دا ګڼ حدیث شو او دا یې شو مقصد دی چې کوم عمل کې د الله تعالی رضا دپاره وي بس که خلکو ته ریا دپاره د عمل وکړي نو به قیامت ورځ اعلان وشي چې لاړ شه چا دپاره عمل کړی خلکو خیانت دپاره عمل کړی بس مغنه یې به در راوغواړه الله تعالی موږ عمل کولو توفیق راکړي